بسم الله الرحمن الرحیم. په دا ویتر واجب شهد هغه مسلار درېمي ځینې خلک یې چې میږ امام دی هغې 2 رکعته ویتر یو وکړل مفتي صاحب یو رکعت یې غوښه یې وکړه نو داسې لمانځنه خو سړي په سمج شي میږ غوندې نه اهله کسان یې په سمج شي هم درېمي خو ټیک خبره ده په دا شی د احناف د شوافي د مالکیه د اختلاف واقعي شته خو د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب په مسلک پیروکار چې څوک وي هغې د پوره د الماشوم د لمونځه غوندې 3 رکعته وتر واجبه و بالکل داسې کوي لکه د الماشوم 3 رکعته لمونځ چې کوي چې یو پکښې سلام وي دوی پکښې تحیات وي دا په میان چې 2 ټوکرې کول نیم رکعت کول یو نیم رکعت کول یو رکعت غوښه 2 رکعته غوښې دغه اجازت میږ احناف ته نشته دی میږ احنافو 3 رکعته پیرا کوي که په عرب وي که په عجم وي که په کلکتا کښې وي که په بمبئی کښې وي که په شرق وي که په غرب وي میږ د پوره د شریعت هغه حکم دی. لهذا کوم ملګري چې عمره یې هغه ته لوټ شي امام په 2 سلامه سره کوي ورسته ده دی خپل منځونه بیا هغه خپل ویتر پیرا کوي 3 رکعته داسې کوي لکه یا ته چې په وطن شي.